من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو کتونکو ناظرینو، یو سړی چې په کلی باندې وي او هغه بیا مسافر شي او د خپل کلی نه د روزګار دپاره یا د څه شي دپاره دی مسافر شي، آیا دی به دا مونځ په کومه طریقه باندې کي او څومره مزل چې دی وکي دی مسافر دی او څومره سفر اراده چې دی وي دی مسافر دی. دغه متعلق عامو خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي چې مسافر په دې مسایلو باندې پوره نه پوهېږي، خو پکار دی چې لازما ځان پوه کړي، ځکه چې هر سړی کله په کور کې وي او کله په بیدیا او په سفر باندې وي. کله چې یو انسان د دمره سفر اراده وکړي چې هغه سفر تقریبا چې اوس وخت کې 98 کیلومیټر یعنی 2 کم سل د هغې نه زیات سفر اراده وي، 98 کیلومیټر یا د هغې نه زیات سفر اراده وي، نو په داسې ټیم کې به دغه انسان مسافر دی او 4 رکعاته مونځ به دی 2 رکعاته کوي او پاتې شو وتر واجب یا د ماښام مونځ، نو هغه به پوره کوي، ځکه چې هغه 3 رکعاته مونځ دی او 3 رکعاته چې هغه په منځ باندې چونکې نیمیږي نه، نو په دا وجه باندې 3 رکعتیز مونځ چې هغه به پوره کړي. البته 4 رکعاته مونځ به 2 رکعاته کړي. دا یوه مسله شوه. دی به د مسافراني مونځ د کوم وخت نه شروع کوي، کوم ځای نه به شروع کوي. نو کتابو دا لیکلي دي د فقې چې کله دی د خپلې علاقې نه ووځي، مثال په طور یو سړی دی هغه روان دی اسلام آباد له یا کراچۍ له روان دی یا لاهور له روان دی، نو دا خو ډېر زیات شی سفر جوړیږي. دی چې کله د هغې خپل تحصیل نه، اوس وخت کې به تحصیل واچو، دی د هغه خپل تحصیل نه ووتو، نو دی مطلب چې مسافر شو. دا پکې یوه مسله شو. دویمه مسله رونو دا دو چې دی کوم ځای له درومي او په هغه ځای کې دی ورسېدو، مسافر دی مسافر دی مسافر دی، خو چې کله دی هلته 15 ورځې یا د 15 ورځو نه زیاتې ورځې تېروي، دی اراده وي، نو چې څنګه دی هغه ځای ته ورسېدو او هغه ځای کې د 15 ورځې تېرې کړې یا د 15 نه زیاتې ورځې، دی مقیم شي. چې ورځې تېرې کړي دی مقیم شي، لہذا دی به مونځ پوره کوي. درېیمه مسله پکې دا دو چې دام کتابو کې دا مسله شته چې په عمر کې یو سړي په یوه ځای کې 15 دن یا د 15 دن نه زیات وخت تېر کړی وي، دی چې کله هم هغه ځای ته ورسېږي هغه د ده دپاره وطن اقامت دی، دی به هغه ځای کې پوره مونځ کوي.